الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. اجازه لري د آزادون نیوز په شیشه ستاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو، نن زموږ د ټلیفون پروګرام ګران قدر ملما زموږ محمد فاروق خان چې سیاسي شخصیت هم دی، سیاسي خدماتو سره د سوشل سیکټر کې هم د دې په ګڼ شمېر باندې خدمات دي. ګرانو کتونکو، نن موږ محمد فاروق خان سره خبرې کوو د سیاسي هلو ځلو په حوالې سره، چونکې دې د ضلع مردان قومي وطن پارټۍ ضمني ډپټي جنرال سیکرټري هم دی. دې نه علاوه به په سوشل سیکټر باندې هم دې سره خبرې کوو. موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق صاحب، ډېره مننه چې تاسو زموږ آزادون ټي وي له وخت ورکړو. فاروق صاحب، تاسو نه وړومبۍ پوښتنه لرو چې په سیاست کې تاسو کله نه قدم کېښود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو خپل دومره قیمتي وخت وباسل او زمونږ غونډه کې د سیاسي پارټۍ یو ادنا کارکون له تاسو خپل وخت ورکو او زمونږ ویوز غسلو لپاره تاسو دلته کې راغلي. ډېر مهرباني. د دې نه بعد تاسو یو کوېشن وکړو چې لکه سیاسي هلې ځلې زمونږ د کله نه سټارټ شوې، نو زه چې کله څه ناڅه پوه شوی یم، یعنې هغه په ژوند کې چې بنده کم یو ټایم راشي چې هغې کې د یو بنده پوهه چې کوم دی څه ناڅه سټارټ شي، هغه چې کوم دی په یو څیز دپاره یو سوچ کول شروع کړي، نو د هغې وخت نه زما چې کوم دی د سیاست سره ډېر شوق و چې زه سیاست ته لاړ شم. خو بیا هم فرام د سټوډنټ لایف ما د مردان کالج نه چې کله اف ای سی وکړه، نو په سیاست کې زما دا شوق چې کوم دی نور هم ډېر سیوا شو. نو په هغه ټایم کې زه چې کله یونیورسټۍ سټوډنټ وم، په هغه ټایم کې زه د پی ټي آی سره زما خپل تعلق داسې و چې زه د عهدیدار نه وم په پارټۍ کې، خو بیا هم ما خپلې منډې تړې د پی ټي آی دپاره وهلې، حتی تر دې پورې چې کله په نوخار 400 مردان کې سیلاب راغلی، په هغه وخت کې به مونږ په خپله اپنی مدد آپ کې تحت به ګرځېدو او زمونږ ټول ملګرو یو ګروپ په شکل کې په مردان په بازارونو کې به مونږ ډونیشنز اغوستل او د هغې پیکیجز به مونږ اغوستل چې کوم د سیلاب نه متاثره خلک و، هغه متاثره خلکو دپاره هغه پیکیجز چې کوم دی دا به مونږ د پی ټي آی په نوم باندې ورکول. د هغې نه وړاندې بیا څه وخت بعد زما چې کوم دی لکه څه ملګري په قومي وطن پارټۍ کې وو، نو هغې چې کوم دی زه دې طرف ته مایله کړم، ما پسې راغلل چې دې پارټۍ کې شمولیت وکړه. نو چې کله ما په دې باندې سوچ او فکر شروع کړو، نو ما وی چې په دې ټایم سره په دې وخت باندې چې زه وګورم زمونږ د پښتون قام د فایدې دپاره قومي وطن پارټي چې کومه ده دا یو بهترینه پارټي ده. فاروق خان، پوښتنه لرم چې د سیاست نه علاوه سوشل سیکټر کې تاسو په کوم موقعو باندې خدمات څنګه تاسو وی چې متاثرینو په وخت کې د دې نه علاوه څه خدمات تاسو کړي؟ په سوشل سیکټر کې زمونږ جذبه ویلفیر سوسایټي په نوم باندې یو اداره ده، په دې مردان کې کار کوي. یتیمانانو او د بیوسه ماشومانو په هیلث او په ایجوکیشن، په تعلیم او په صحت باندې د هغې کار کوي دا اداره. نو په 2010 کې زمونږ د ملګرو یو 5 کسانو ملګرو ګروپو مونږ کېناستو، مونږ یو فیصله وکړه چې مونږ په دې سوشل سیکټر کې یو ښه طریقې سره قدم کېښودل غواړو چې مونږ د خپل پښتون قام خدمت وکړو. نو مونږ دا اداره جوړه کړه. د 2010 نه واله اوسه پورې هغه اداره فعال ده. هغه خپل سروسز په دې مردان کې د یتیمانانو ماشومانو دپاره او د بیوسه ماشومانو دپاره هغې کوم دی د بیسیک ایجوکیشن پرایمري نه واله تر د میټریک پورې چې د هغې څومره تعلیم دی په هغې څومره اخراجات کېږي هغه برداشت کوي. د هغې نه علاوه په صحت باندې د هغې کار کوي. فاروق خان، څنګه تاسو خبره وکړه چې په سوشل سیکټر کې هم تاسو د یو ادارې بنیاد کېښودو چې هغې ته تر ننه پورې د یتیمانانو ماشومانانو خدمات کوي. راځو ستاسو سیاسي کیریر طرف ته. تاسو شوق او جذبه وه د سیاست کولو، د سیاست په مد کې د عوام د خدمت کولو. زمونږ په پاکستان کې کافي سیاسي پارټۍ دي، خو لیکن په دې کې تاسو د قومي وطن پارټۍ چناو ولې وکړو؟ د قومي وطن پارټۍ چناو ما په دې وجه باندې وکړو، په پاکستان کې سیاسي پارټیانې ډېرې زیاتې دي، خو زما سوچ چې کوم دی دا د قام پرستو سوچ دی. زه غواړم چې زه د خپل قام دپاره څه وکړم. نو ما چې کله سوچ وکړو چې په پاکستان کې خو ډېرې پارټیانې شته دی، هر پارټي چې کوم دی لکه
د پنجاب چې کوم پارټیانې دي سیاسي پارټیانې هغه د پنجاب سیاست کوي، د سند پارټي د هغه د سند سیاست کوي. نو چې کله د قومیت د خبر راشي نو بیا زمونږ په کیپي کې زمونږ پښتنو ته دا ویلی شي چې زه د یعنې دغه طرف ته لاړ شم قومي سیاست ته. نو زه وایم چې پنجابي د پنجاب سیاست کوي، سندي د سند سیاست کوي، نو پښتون د پښتون د قام سیاست ولې نه کوي. چې کله بیا ما سوچ وکړو چې په بیا په زمونږ په صوبه کې د پښتنو چې کوم سیاسي پارټیانې قام پرست پارټیانې نو په هغې کې چې کله ما د هغې یو مشاهده وکړه چې ما وکړه چې په دې کې د ټول نه بهترینه پارټي د قام پرستو پارټي چې کومه ده هغه کومه ده. نو ما ته قومي وطن پارټي د ټول نه بهترین قام پرست پارټي چې کومه ده ښکاره شوه. فاروق صاحب تاسو چونکې د قوم پرستۍ په بنیاد باندې قومي وطن پارټۍ ته رالې، ستاسو د پارټۍ د قوم پرستۍ دپاره څه منشور لري؟ زمونږ د پارټۍ منشور خو دا درې خبرې دي: امن، تعلیم، روزګار د خپل قام دپاره، د پښتون قام دپاره. خو بیا لکه د دې نه علاوه زمونږ دا یوه سیاسي ناره ده چې د پښتون ته د پښتون حق په هغه ځای کې ورکړه چې کوم ځای کې پښتون موجود دی. مطلب دا چې اوس کوم پښتون په پښتونخوا کې دی نو هغه ته به د هغه حقوق میلاویږي. خو که چېرې پښتون د پښتونخوا نه بهر دی، مثال کے طور په هغه په سند کې دی، په پنجاب کې دی، په بلوچستان کې دی، افغانستان کې دی، یا د دنیا په کم ګوټ کې دی، هغه ته د هغه حق نه میلاویږي. دا خبره غلطه ده. مونږ وایو چې پښتون په کم ځای کې دی، د دنیا په هر ګوټ کې چې په کم ځای کې دی، د هغه د حق لپاره په هغه ځای کې اواز اوچتول چې په کم ځای کې هغه موجود دی. ځکه چې په د پښتونخوا نه چې کوم بهر پښتانه دي نو هغه خو په ماینورټیز کې دي، په هغه ځای کې به د هغې اواز هغه شان نه منل کېږي، د هغې د حق لپاره به هغې هغه شان خبره نشي کولی. نو زمونږ د پارټۍ منشور دا دی چې د پښتون قام دپاره په هغه ځای کې د هغه دپاره اواز اوچتول چې کم ځای کې هغه کمزوری دی، هغه چې کم دی په تعداد کې کم دی، د هغه اواز چې کم دی هغه مضبوط نه دی. نو مونږ وایو چې مونږ د هغې پښتون هم اواز جوړ شو چې کم ځای کې پښتون کمزوری دی چې هغه هم مضبوط شي. فاروق صاحب د پارټۍ په حوالې پوښتنه لرم، په ضلع مردان کې د قومي وطن پارټۍ تنظیمي ډانچې صورتحال څه دی؟ چې کله الیکشن شو د تیر د 2018 نو د هغې نه بعد زمونږ د پارټۍ د مشرانو دا فیصله وه چې دا تنظیمونه د ټول تحلیل شي. نو په هغه ټایم سره تنظیمونه ټول تحلیل شو. زمونږ د پارټۍ چې کوم مشرانو بیا د هغې فیصله دا وه چې اوس په هر ډسټرکټ کې د ارګنایزینګ کمیټي جوړه شي. ارګنایزینګ کمیټي چې کوم دی تر د هغې وخته پورې به کار کوي چې تر څو پورې د ضلعې فعال کیبینټ یعنی نی اناونس شوی، یا مطلب هغه ټایم نه نی راغلی چې د هغې کیبینټ جوړ شي. نو د هغې نه بعد ارګنایزینګ کمیټي جوړه شوه چې په هغه ارګنایزینګ کمیټۍ کې زمونږ د مردان د طرف نه لکه چیرمین منتخب شو، جنرال سیکرټري منتخب شو، زه ایز ا ډیپټي جنرال سیکرټري د ضلع مردان منتخب شوم. نو هغه د هغې نه بعد د تیر میاشت کې زمونږ میټینګ شوی دی مشرانو د طرف نه چې د ضلعې کیبینټ دی جوړ شي. انټرا پارټي الیکشن سٹارټ دی، ډېرو ضلعو کې کیبینټ جوړې شوې، په مردان کې لا فلحال کیبینټ نه دی جوړ شوی. نو چې تر کومې پورې د مردان کیبینټ نه جوړ شوی تر د هغې پورې د ارګنایزینګ کمیټي چې کومه ده چې تاسو ته ما وویل چې په دې کې چیرمین منتخب شو، جنرال سیکرټري د ډیپټي جنرال سیکرټري زمونږ د 150 کسانو کمیټي جوړه شوه، هغه به د ضلع مردان رهنمایي کوي. نو چې تر څو پورې نوی کیبینټ نه جوړ شوی هغې پورې به دا کیبینټ وي. او انشاءالله ډېر زر به چې کوم دی د مردان فعال کیبینټ چې هغه به په دې ضلع مردان کې د سیاسي هلې ځلې سټارټ کوي او هغه به د زمونږ د پارټۍ چې کوم هغه میشن دی هغه به په وړاندې باندې بوځي. اخري پوښتنه لرم فاروق صاحب، د یو کارکون نه ضلعي ډیپټي جنرال سیکرټري ته د رارسېدو سفر څنګه تیر شو؟ الحمدلله سیاست چې کوم دی دا زما تاسو ته ما وویل چې دا زما یو پیشن دی. نو چې کله یو ګول وي، یو ټارګټ وي سړي ته، نو هغه یو پیشن وي د بنده، نو هغه سیز بنده ډېر انجوای کوي. او الحمدلله زه ډېر په شوق سره سیاست کوم.
نو چې په شوق سره سیاست کوم نو زه هغه شان په شوق سره د سیاسي دغه دپاره منډې تړم وم خو د هغې اګینسټ په زیاتره پارټو کې ورکران چې کوم دی هغه ډسکریج کېږي هغې له وړاندې چې کوم دی لارې نه میلاویږي هغه په وړاندې د تلو کوشش هغه کوي خو هغه ته هغه لار هغه شان نه میلاویږي. زمونږ په پارټۍ کې دا یو ډېر بهترین سیسټم دی چې لاندې چې کوم ورکر په طور باندې یو کس راشي ډېر په کم وخت کې هغه لږ ښه پوزیشن ته ځان رسولی شي چې کم د هغې حقداري هغه ورکر د هغې حقداري. زه د ورکر په حیثیت کې راغلی وم تقریبا 6 کاله زما وشو په دې پارټۍ کې او د ورکر نه واله تر د ضلع مردان د ډیپټي جنرال سیکرټري پورې دا زما د 6 کالو چې کوم دی محنت دی او دې کې زه دغه تر ورسېدم. تاسو جی اخره کې د آفتاب خان شیرپور طرف نه عوام ته څه پیغام ورکوي؟ بس د آفتاب احمد خان شیرپور د طرف نه زما عوامو ته دا پیغام دی خاص کر زما پښتنو ورونو ته چې هغې د خپل صحیح سیاسي لاره چې کوم دی د هغې چناو دی وکړي خپل صحیح سیاسي لیډران دی د هغې د چناو وکړي چې هغه په صحیح معنو سره د هغې لیډرشپ کولی شي برای نام لیډرشپ نه چې هغه د پښتون کام صحیح سرپرستی نشي کولی او هغه چې کوم دی پښتون کام بجای د دې چې په وړاندې بوځي هغه پښتون کام په شا باندې بوځي. نو زه یم پښتنو له راپاڅېدل پکار دی په دې باندې سوچ کول پکار دی چې دا پښتون کام په اصل کې د دې چې کوم صحیح لیډران دي هغه څوک دي چې کله دا یو سیز دا یو خبره چې کوم دی زمونږ د پښتون کام په ذهن کې کېناسته او دی په دې صحیح طریقې سره پوه شو نو انشاءالله لرې نه چې پښتون کام به ډېر زر په ترقۍ باندې په وړاندې روان شي. یو جهان مننه ډېره مهرباني. جی ګرانو کتونکو تاسو وکتل نن زموږ د لټون پروګرام ګران قدر میلمه محمد فاروق خان چې د قومي وطن پارټۍ ضلع مردان ډیپټي جنرال سیکرټري او د دې سره سره سماجي کارکون هم دی په سوشل سیکټر کې ډېر زیات اجتماعي خدمات دي د خپل قوم دپاره د خپل خور وطن دپاره ډېر زیات خدمات دي. څنګه چې دی ووایي چې دی یو 4-5 کسان راغون شو یو سوچ یې وکړو چې موږ د دې قوم د بچو خدمت وکړو د دې هغه سوچ نه نن یو اداره جوړه ده زموږ جذبې په نوم باندې یو اداره ده چې دې د هغې فاونډرز وو دې بنیاد کېښودو د دې سوچ د دې ادارې بنیاد کېښودو نن د هغې نه په درزنونو او په سوونو یتیمانانو ته مراعات ملاویږي. ګرانو کتونکو قومي وطن پارټۍ څنګه دی خبره واضحه کړه چې زه صرف او صرف په دې وجه قومي وطن پارټۍ ما جاین کړه چې زموږ د مشر سوچ چې کوم دی د پښتنو لپاره دی د پښتون قوم د ترقۍ لپاره د دې سوچ دی په هغه د پروګرام په آخره کې خپل واضحه پیغام هم ورکو چې ضرورت ته دې خبره دی چې په عوامو کې زموږ پښتون قوم کې اویرنس راشي چې کله زموږ پښتون قوم کې اویرنس راغی نو موږ به یو قوم جوړ شو او لرې نه ده چې زموږ قوم به ډېر زر ترقي وکړي. ګرانو کتونکو همدې سره زموږ د پروګرام وخت سرته رسي تر بل پروګرام پورې اجازه ورکړي. اجازه الله پاک.